محرم الحرام اولنې ورځ لزو ورځو لبه اصحابه کرامو ډېر زیات اهتمام به فرمایلو او ځکه علما فرمایي چې د اصحابه کرامو دغې لسو ورځو له اهتمام ورکولو اهتمام ورکولو څه معنا ده چې لس ورځې به اصحابه کرامو د محرم الحرام ډېر زیات اهمیت به ورکولو قدر به ورته کولو تعظیم به کولو علما لیکي چې د هر شي ځان له تعظیم دی د هر شي ځان له آداب دی مثال طور پر یو استاذ دی هغه ادب دا چې راضي ورته ودرېږي مور او پلار ادب دا دی چې کله راضي ورته ودرېږي د کټ سر ورته پرېږدي او لنګې د تکې نه د هر شي ځان له آداب دی خو علما فرمایي چې اصحابه کرامو چې دغې لس ورځو د محرم او یا د نورو عشرو آداب کولو د دې څه معنا ده علما فرمایي چې د دې معنا دا ده چې اصحابه کرامو په دغې ورځو شپو کې د رب العالمین عبادت له بې زور ورکولو فرایض خو به اسم کول که چا زړه خوښه وي او که نی خوښه بلکې د نفلي عباداتو اهتمام به کولو ورسره په دغې میاشت کې به د دوی د ګناهونو نه اسم دوی محفوظو د دوی به د ګناهونو نه د اجتناب کولو اهتمام به کولو گویا د دغې لسو ورځو ادب او احترام دا ده چې موږ ستاسو د خپلو فرایضو سره او څو ورځې پاتې شوې تقریبا نیم په نیمه تېره ده او نیم په نیمه پاتې ده دا یو څو ورځې پاتې دی د دې اهتمام دا دی دغې لسو ورځو چې انسان د فرایضو سره نوافل هم وکړي د ډېر تلاوت اهتمام وکړي د ذکر اذکار اهتمام وکړي د درود پاک اهتمام وکړي د استغفار اهتمام وکړي چېرته نصیب کېږي او 2 رکعته نفل د هر مونځ سره اضافي وکړي دا دغې ورځو شپو عباداتو په طور باندې اهتمام کول دي او دویم نمبر اهتمام دا هم دی چې دغې ورځو شپو کې انسان اسم ګناه ده خو په دغې ورځو شپو کې انسان د ګناهونو نه ځان وساتي دا دغې ورځو آدابو کې راځي د دغې ورځې احتراماتو کې راځي ځکه که چېرې تاسو مشران خو ماته مخامخ ناست یئ ډېر وخت مخکې خو به ټیویان هم نه وو خو چې داسې ورځې به راغلې موږ د زمانې چې خپل عمر د په تقاضې مطابق واخلو دې ورځو شپو کې به مشرانو ویل چې بختورې ورځې دي ټي وي پکې مه لګوئ چېرته ماشومانو کارټون به م کتو چېرته ماشومانو هسې به شغل دپاره به ټي وي ته کېناستونو نیاو نیکه او مشرانو به دا ویل چې بختورې ورځې ټي وي مه لګوئ دا هغه آداب و احترام دی چې د اصحابه کرامو نه را روان دي نو ځکه موږ ته اسلام موږ دا درس راکوي چې که نور نیک اعمال در نه کېږي بېکاره یې بېخونده یې غافله یې خدای پاک په بارګاه کې د فرضي مونځ نه علاوه نورې سجدې د نه نصیب کېږي هغه به زیات غافله به کم از کم دومره خو مه غافله کېږه چې په دې ورځو شپو کې د عبادت په ځای باندې ته ګناه له زور ورکې بلکې په دې ورځو کې کم از کم که عبادت انسان ونه کړي نو د ګناه نه ځان ساتل پکار دی